عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کو چې دا جهنم نه مونږ ځان بچ کو دا خو زه په دې باندې پوهېږم نو د اهل عیال ته نه څنګه بچ کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې ته به د جهنم نه څنګه بچ کېږي نو وی چې لکه دا کومې ښې خبرې دي الله جل شانه د کومې حکم کړی دی نو بس هغه به کومه او الله جل شانه د کومې نه منع کړی ما بس هغې نه به منع شم بس وی دغه حکم دوی ته م وکړه چې د کومو خبرو الله او د الله رسول حکم کړی دی نو دا ورته وښایه او په دې باندې چې کوم دی راوله او د کومونه چې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی دا بس د هغوی نه دي منع کا نو تا خپل ځانم د جهنم د اوره بچ که او د خپل اهل و عیال دا دم چې کوم دی نو بچ که الله جل شانه فرمایي وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة للتقوى